خطابه کو صحیح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم سورة البقرة اتیا نمبر آیات 80 نمبر یهود بویل وقالوا اویل بدل یهودیان لن تمسنا النار هیچ چری نشي مسکوله ور هم لرا الا مگر ایام معدوده پشمیر یو سو ورځې د ګوتو پشمیر الله پاک جواب ورکړي قل اتخذتم عند الله اے پیغمبره ته ورته وایي د يهودو ته چې تاسو د الله پاک نه وعده غوښتې ده اتخذتم عند الله تاسو د الله پاک نه لیکل غوښتې دي نیټه وعده لوز سره کړی دی تاسو به جهنم ته لږ ورځ دپاره ځئ بیا به راځئ عهدا مضبوط لوز فلن يخلف الله عهده هیڅ چرې مخالفت او خلاف نه کوي الله د خپلې وعدې که چېرته په رښتیا یې کړي وي ام تقولون تاسو وایئ بلکې وایئ تاسو علی الله په الله باندې ما هغه څه لا تعلمون تاسو نه پوهېږئ یهود دا د دوی عقیده ده دې کې دوه درې قسمه ډلې دي چې مونږ به جهنم ته ځو خو مونږ د الله خاص خلک یو او ځان ته به ویل نحن ابناء الله مونږ د الله بچي یو او مونږ د الله خواص یو او الله به مونږ چې دی نو مهربانه دی مونږ ته ثنا وایي البته مونږ زموږ مشرانو څه غلطیانې کړې د هغې په وجه به مونږ جهنم ته ځو یو څو ورځې لپاره دی به راشو یو قسم ډله وایي چې مونږ به جهنم ته ځو اووه ورځو دپاره اووه ورځې به جهنم ته ځو بیا به راغلو او بل قسمه ډله وایي چې نه څلوېښت ورځو دپاره به مونږ جهنم ته ځو بیا به راغلو او درېیمه ډله وایي چې مونږ به څلوېښت کاله جهنم ته ځو بیا به راځو دا د دې خپلې دعوې دي او خپل مطالبې دي دا ولې د داوود کوي ولې دا خبره کوي چې موږ به دونه وخت جهنم ته ځو بیا به راوځو اصل کې د دوی بني اسرائیلو څه غلطیانې دي هغه مخکې ذکر شوي چې کله موسی علیه السلام کوهي طور ته لاړو څلوېښت ورځو دپاره کیلې دپاره نو وروسته یو دې بني اسرائیلو چې دی نو هغه سخی په جوړ کو شاګیری او د عبادت په خالي فرض دي شرک وي هغه څلوېښت کال دی یادوي څلوېښت ورځې موږ به دغه څلوېښت ورځې ته ځو جهنم ته بیا وراوځو او بله ډله وایي چې نه میدان ته چې دی کوم ځای کې چې د امن سلوه نازلېده موسی علیه السلام به څوک کوهي طور ته بیا به راته بیا چې کله موسی علیه السلام دوی ته وایي چې الله پاک وایي چې تاسو لاړ شئ خپل شام علاقه واپس واخلئ د هغې باندې ظالمان قوم راغلی دی او قبضه کړی دی تاسو خپل علاقه والی دوی خو د مصر نه راغلي وو هغه د مصر واسطه کې یوسف علیه السلام مصر ته راغلی بیا ټول خاندان د هغه ځای نه خواره شوي او نو زه چې لاړ شم خپل مصر ته خپل مصر واپس چې دی نو قبضه کوي دوی وایي چې موږ نه ځو
الله دې لاړ شو دا موسی علیه السلام او دا قوم سره جنګ وکړي موږ به دلته ناست یو نو 40 کاله الله پاک دغه ځای په دوی باندې حرام کړ 40 کاله دوی په دغه یو میدان کې ایستلي دي میدان تهه کې هغه معمولي میدانګۍ دی 100 میله 8 میله میدان دی په دغه میدان کې 40 کاله دوی ایستلي بار ته نه دي وتلي چې واته به چې ته تله چې شپه به پرې راغله بیا به چې سار پاس به هغه ځای کې به بیا پراته 40 کاله په الله د ځمکه حرامه کړه وایي دغه 40 کاله به موږ ځو جهنم ته بیا به راوځو دا به د خپل یو ظنون او ګمانونه دي او اټکلې خبرې دي د هغې الله جواب ورکوي وقالوا اوایي دا یهودیان لن تمسنا النار هېڅ چرې نه سوځې هېڅ چرې نه مسه کوي موږ لره اور د جهنم الا مگر ایاما معدوده په شمېر یو څو ورځې قل ته ورته وفرمایه پیغمبره اتخذتم آیا تاسو اخیستې ده عند الله د الله نه عهدا وعده لوز په دې خبره چې موږ به 40 ورځې یا 40 کاله یا به ورځو جهنم ته بیا به راوځو فلن یخلف الله که چېرته دا خبر رښتیا وي فلن یخلف الله هېڅ چېرې مخالفت او خلاف نه کوي الله پاک که تاسو سره الله وعده کړی وي خو صحیح ده الله خو خپل وعدې خلاف نه کوي داسې بوشي ده عهده الله فلا یخلف الله هېڅ چېرې خلاف نه کوي الله پاک عهده د خپلې وعدې ام تقولون یا بل تقولون تاسو وایې په الله باندې بلکې وایې تاسو په الله باندې یا آیا وایې تاسو په الله باندې علی الله په الله باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو نه پوهېږئ په هغې دروغ وایئ په الله باندې موږ د الله خاص موږ به الله جهنم ته نه بوځي او وورځي او 40 کاله دا کوم ځای راغلي دي ځان نه لګیا یې بلا ولې نه من کسبه چا چې کسب کړه سیئاتن کار د بدۍ لره واحاطت او راګیر کو دلرا به پدې سره خطیئته گناهونو دلرا فاولئک اصحاب النار داور والدی هم فيها خالدون دو پدې اور کې همیشه وي بلا من کسب ولنا یو مسلمان دی او هغه د ګناه کار کوي نو حدیث مبارک کې راځي چې کله سړی یو ګناه وکړي نو په زړه باندې تور داغ ولګي سره سمجه بیا چې بله ګناه وکړي نو په دې زړه باندې بل داغ ولګي تور داغ او د دغې داغ لرې کولو دپاره شرط هغه توبه ده په صدق او په توبة نصوحه داسې توبه چې هغه د زړه د عزم ستا وي یو خاص د خولې توبه د وګونو که نه هغه نه عزم دا وکړي چې الله د خپل ګناه دوباره نه کومه نو دغه ځای میټاو شي توبې مثال په شان د ریګمال دی اوس پرې باندې زنګ ولګي دغه زنګ چې دی په ریګمال چې سړی ریګمال کړي نو پاک شي او چمک را پرېږدي دغه شان توبه ده چې کله سړی د صدق په زړه سره توبه وباسي الله ته نو دغه ګناه الله میټاو کې ختمه کړي او د زړه پاک کړي او چې کله د توبه نه وکړي یو ګناه وکړي بل ګناه وکړي بل ګناه وکړي بل ګناه وکړي بل ګناه وکړي زړه تک تور شي په ده باندې بیا سمه خبره هغه وران لګي چې نیغه خبره ورته کوې سمه خبره ورته کوې هغه په ده داسې بده لګي که داسې بده چې نه شي برداشت کولی د هغه نور څه وجه نه زړه تک تور شوی د ګناهونو د لاسه نو کله چې یو انسان ګناه کوي چې زړه مکمل تور شي بیا هم د ده په دې زړه کې معمولي شانتې ایمان پاتې شي که نه ذرې برابر ایمان پاتې شي نه کافر نه شي دغه ایمان هم د ده دومره فایدهناک دی به د جنت ته داخلوي یو نه یو ورځ به د جنت ته داخلې پرېږدي نه خو که چېرته دا ګناه د دومره کو چې آخر داسې حد ته ورسېده ایسته د دایره یې کراس کړو ایمان بالکل ختم پرېښودو کفر ته واختو مرتد شو اوس په دې ټیم کې دله چې مرګ راغی
واحاطت به خطیئته ته د ګناه دلره ګیر کو په دې خپل ګناه کې دومره ککړ شو چې دین اسلام سکه هغه ایمان یې هم پرېښو او کفر ته واخته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون ایمان دوس ختم شو بیخي لاړه اوس په دې به جهنم کې همیشه نو غوره مسلمان هغه دی چې څومره ګناهونه دنه کېږي نو د هغې دپاره استغفار او توبه او توبه په زړه سره د ګناه نه پاک څوک دی مونږ هر کس ته خپل ځان معلوم دی چې مونږ څومره ګناهګار یو که زما ګناه تاسو ته معلوم شو تاسو ته معلوم شو نو ما سره به ډوډۍ هم ونه خورئ ستاسو ګناه ما ته معلوم شو بس تاسو سره هم ډوډۍ ونه خورم دومره مونږ ګناهګاران یو خو هغه صرف هغه شی نشاته پته ده چې هغه به مونږ پردې راچوي په ټولو باندې نو مونږ ټول په ګناهونو کې ککړ یو هر یو خور انسان کم یو دی چې توبه وکاږي او آینده دپاره چې توبه وکاږي که نه دی الله داسې پاکي داسې پاکه چې التائم من الذنب کمن لا ذنب له دا ډو توبه دا ډو ګناه کړی هم نه دی خو چې په شرط دی چې زړه سره ګوره توبه وي او دوباره پوخ عزم دی چې بیا به نه کوم بیا انسان نه که چېرته وشي بیا د توبه په مضبوط وکاږي دروازه خو کولاوه ده که نه چې دا روح ګورو د مارې ته نه را رسېدلی که نه به بری شوی نه وي د هغې پورې دروازې توبه کولاوه ده خو چې کله دا ملک الموت کله راغی او را مخامخ شو ستا روح یې شروع کړو بس بیا توبه نه قبلېږي دا توبه دروازې بنده ټول چې د هغه توبې اهتمام چې توبه او استغفار او ښه عمل دا نو یهودو دوی داسې دا شرک داسې کړو داسې دوی چې دی که نه یهود دوی به وي زمونږ تورات نه دی منسوخ شوی زمونږ تورات په حقه دی مونږ په دې پیغمبر ایمان ولې راوړو زمونږ تورات دی نه او الله پاک ورته وایي چې دا ستاسو تورات دی په هغې باندې ستاسو ایمان دی هغه منسوخ شوی دی هغه پرېږدئ اوس په دې پیغمبر ایمان راوړئ وی نه په دې پیغمبر مونږ ایمان نه راوړو نو په دې ایمان هم را نه وړو او په تورات هم ایمان کمزور په هغې کم تحریف وکړو بدل وکړو او شرک هم شروع کړو او د پیغمبر نه هم انکار وکړو د قرآن کریم نه هم انکار وکړو فاولئک حبطت اعمالهم ټول عملونه چې د هغې برباد شو واحاط به خطیئاتو خپل ګناهونه راګیر کړو دغه یهود دا یهود به همیشه چې دی دوی په جهنم کې پراته وي نبي علیه السلام ورته فرمایل تاسو به همیشه په جهنم کې تاسو به وځئ نه دوی نه موږ نه وځو مونږ به څلوېښت ورځې اووه ورځې یا څلوېښت کاله دا یو راوځو به مونږ جهنم ته نه د الله خاص خلک یو بلا ولې نه من کسبه چا چې کسب کړو سیئاتن بدۍ لره واحاطت او غیر کو یا غیر شو دی به په دې سره یا غیر کو دلره به په دې سره خطیئته گناهونو د دلرا فاولئک نو دغه کس یا دغه خلق اصحاب النار دا دوزخیان دي هم فيها خالدون دو په دې اور کې همیشه وي والذین او هغه کسان آمنو چا و ایمان راوړل دي کم یهود دي په تورات باندې ایمان دی یا نه دی چې نبی علیه السلام مبارک دنیا ته راغی او اعلان یې وکړو د خپل نبوت او دوی خپل هر څه پرېښودلو صرف ایمان یې اوس په نبی علیه السلام ایمان راوړو دغه کسان والذین هغه کسان آمنو چې هغوی ایمان راوړو ایمان یې راوړی دی موږ ټول ته مراد دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي مفسرین فرمایي چې عمل کوي په طریقه د پیغمبر یو سړی ځان نه په خپله طریقه باندې عمل کې 100 کاله هم وکړي ته هېڅ هم نه میلاوېږي دا بس کار دی نبي علیه السلام چې کوم عمل په کومه طریقه څنګه کړی هغه شانې ته کې به تا ته اجر میلاوېږي او چې ځان نه کې ته څومره کوه ځکه وعاملو الصالحات چې نیک عمل کوي په طریقه د پیغمبر څنګه په پیغمبر د هغې طریقه ښودلي الله اولئک نو دغه کسان دغه ښه عمل والا دغه ایمان والا اصحاب الجنت دا جنت والا دي
هم فيها خالدون دوب په دې جنت کې همیشه وي. دا د رب کریم یو واجبه چې کله هم د جهنم بس راشي نو هر سړی باندې ونه زیګ زیګ شي دا خو هلکه ډېر نو لاندې پوته الله پاک د جنت بس هم وکړي ټیک ته بره خو جهنم ذکر دی چې خو لاندې جنت هم دی ګورئ کوم چې مؤمنان دي ښه مسلمانان دي نیک اعمال کوي هغوی دپاره جنت دی دوی به په دې کې همیشه وي کافر او دغه ګناهګار چې د خپلو ګناهونو ګیر کړی دی په کفر کې د دنیا نه تللی دی نو دغه هم فیها خالدون په جهنم کې همیشه او لاندې مسلمانان چې دي ښه عمل والا تاسو وایي مه یېرېږئ تاسو په جنت کې همیشه وقالو ویل به دې یهودیانو لن تمسنا النارو هېڅ چرې نشي مسه کولی هېڅ چرې نشي رسېدی موږ ته اور د جهنم الا مگر ایاما معدوده شمېر دی یو څو ورځو ایام ورځو ته ویلی کېږي دا یوم جمع ده یوم یو ورځ ایام ډېرې ورځې معدوده په شمېر د کوتو په شمېر یو څو ورځې به ځو داسې بیا یو څو ورځې به ځو بیا به راوځو مړ ورته ورته ای پیغمبره الله پاک ورته وایي اتخذتم ایا تاسو اخیستې ده یا نیولې ده عند الله د الله سره عهدا لوز یا وعده یا نیټه لیکل که داسې وي نو فلن یخلف الله چرې خلاف نه کړي الله عهده د وعدې خپلې ام تقولون ایا وایې تاسو علی الله په الله باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو نه پوهېږئ ګډې وړې وایې بل اولنا من کسبه چا چې کسب کړو چا چې وکړو سیئاتن بدۍ لره شرک ګناه یا بله یو ګناه کبیره ګناه واحاطت او ګیر کو د لره به په دې سره خطیئته د ګناهونو د لره ګناهونه دومره د یو ګناه سړی وکړي بله ګناه ورته دعوت ورکړي د ګناه داسې اثر وي چې یو ګناه ته وکړي او دغه ګناه ته یا ورکوټې ګناه وي مړه داسې دغه معمولي خبره ده ګناه معمولي وګڼي او یا دغه ګناه چې دی هغه ته دوباره دوره وکړي یا توبه دې ونه کاږي دا ګناه بله ګناه له دعوت ورکړي زه یې وکړم ته ورته هم را مخامخ شه نو بل ولم دعوت ورکړي وایي ما هم وکړه که نه ته د هغه وکړي دا بل وایي ما وکړه که نه بس په بره ځي 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 چې زړه کې زړه تک تور شي ویښ سره راګیرې کړي کافر وي لږ ایمان به کې هم پاتې شي دغه ایمان د کروڑه او دغه نه چې دا بهتر دی خو چې ایمان به کې لږ هم پاتې شي ذره برابر ایمان چمچا کړي که نه جنت ته به ځي بلا ولې من کسبه چا چې کسب کړه سیئاتن بدۍ لره ګناه لره واحاطت او ګیر کو به د لره خطیئته د ګناهونو خطاګانو بدیانو فاولئک دغه کسان اصحاب النار دوزخیان دي هم فیها خالدون دوی به په دې دوزخ کې همیشه وي والذین کوم کسان آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی یا ایمان راوړي وعملوا الصالحات او نیک اعمال ورسره هم کوي اولئک دغه خلق اصحاب الجنه دا جنتیان دي دا ملګري د جنت والا دي هم بیا خالدون دوی په دې جنت کې همیشه وي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا هب لنا من